پلارا کی او سپینگیری سادر خور کڑے و ناستو ما چیولی دا نو ما تا اخبل وڑکوال رایات شو چه زبا دخبل پلار سرات لما خیبر تا نو دا مرگریو زوانانو تکڑو او دا شیخ القرآن سر بولاڑو او دا اغمر گرتیا بے کولا ما چاگولی دا زما زمیر دا نبرداشت کولا چزا پد باندی تیر شم خدای گواہ دے کہ یو کروڑ پتی او یو بادشاہ ناستو ما پاغیس پروانو سات لے کلا چه مانا مرگره ولید د شیخ القرآن اغا مرگر تیارا تا یاد شوا و مخی تا شوا زود ریدم او دے او ترپ حیثیت باندے ما اغتا گاڑے دروازہ کلاو کلا و ما رازا اجی سیب کے نا میر باچا اجی سیب دا چناستے زان سرا می کینو او سٹیج تا میراوستا چه دیا اخبر باغو بہارو وینی چا تکلیفونا مصیبتونا دی برداشت کریو ونی کرلیوی بوٹی کرلیو او نناغی میوی نیولی دی دی رور دے تی بادشاہ جیسے او نور مارگری دی چاہی منگ سرام مارگرتیا کئی دے مرکز پا چالولو کے دے جماعت پا مرگرتیا کے او دے دعا گانی دی سٹیجا چرالم زما مشرور پا سٹیج باندے ناستو زما نورم حوصلہ زیادہ شوا اللہ دے لاجر ورکی امدہ مرگری دی زبا سکارو کم زخو یو کمزور او ناتوانا انسانی ما نہ دورا خیارم نہ دورا پویم ہمالا اللہ دیر خواگ مشران و خواگ مرگری راکڑی دی چاہی زمان لا مضبوطی اگئی زمان مٹ مضبوطی او مالا حوصلہ راکی او نورم پا مخ کے باندے زمان او زواما کہ او کس دعا زمان لاڑ شی او نورو تا مکمل آویگی نو اس خبران دا دیوار کیا گرا میرے خستہ مکان کی لوگوں نے میرے سہن میں راستے بنا دیئے خوزاغا نیما چھ دیوال بپریو دی او زمان پا سہن او زمان پا غولی بسوک لارا جوڑا کی چیز جوان دیم زما پا غولی سوک لارا نشی جوڑو لے زما پا سین سوک لارا نشی جوڑو لے حضرت شیخ القرآن نور اللہ مرقدہو سر منگ وعدہ کھڑی وا چتا منگ تا کم جماعت پری خود کما ڈالا پری خدا انشاءاللہ آگا ڈالا بداغینا مخ کی زیوہ بزیاتی کی ہوگا بشان راجی کدوینو ضرورت رائے نو تسپین کپان کے تلے او منگ بسور کے درزو خستاغا جماعت با زمانگنا نروانی گیا انشاءاللہ زمانگنا اللہ نے امید دے چاگروان شوے ندے او نبروانی گی دا شیخ القرآن پا وقت کی زمانگ ماہانا رسالہ نوا اس ماہانا رسالہ اوزی دا شیخ القرآن پا وقت کی زمانگا ماہانا درس نو اس ماہانا درسی او مرگری دا لر لر نرازی دا شیخ القرآن پا وقت کی داغ تاریخ نو چاپ شوے داغ کتابوں اردو کے نو ترجمہ شوی او الحمدللہ ننگا چاپ شو او داغا کتابوں ترجمہ شو او صرف اردو کے نا بلکہ فارسائی جبا کے دا شیخ القرآن کتابونا زما کتابونا دا ام امان کتاب پا ایران کے نن پا فارسائی جبا کے چاپ شوی دی او خوری
د شیخ القرآن په وخت کې مرکز داسې آباد نو نن چې څنګه آباد دی د شیخ القرآن په وخت کې دا اجتماع نه وه او الحمدلله نن هغه مخکې تللی ده یو ورځ ما ته یو تن داسې په عکس غوندې وي په تیار اس باندې سورې او تیار باغ درته پاتې دی زه خو په هغې خوشحالېدم خو ما ورته وي او باغ کرل ډېر ګراني خو بیا د باغ ساتنه هم ډېره ګرانه او مشکله وي باغ کرلی شوی دی خو د هغې ساتنه او د هغې حفاظت زه خوش قسمت وم چې الله زمونږ په کورنۍ کې دا صفت پیدا کړ چې هغه جماعت وساتلی شي او جماعت مخکې لاړ ډېر خلک وو چې هغوی ته جماعت پاتې شو ځای پاتې شو خو د هغوی نه هغه روان شو او په کرایه باندې کله یو راولي او کله بل راولي بیا یې هغه ځایونه آباد ونه ساتلی شو دا د الله احسان او د الله کرم او د الله مهرباني وه ما چې کوم آیاتونه لوستي وو د هغې لنډ مطلب وم او د خپل جماعت لږ موقف بیانوم ما چې کوم آیات ولوسته نو پای کې اول الله د مؤمنانو تکلیف تذکرہ کوي الذين اخرجوا من ديارهم بغیر حق الا يقولوا ربنا الله هغه کسان چې کورونو نه ویسته شو بغیر د څه جرم نه جرم یې دا چې هغه وي ربنا الله زمونږ رب الله دی توحید بیانو د جماعت سره دغه وموشو په باړه کې زمونږ د مارګرو کورونه وسوځېدل کورونو نه اوښکلی شو د هغوی جرم نور څه نه و خو دا وي چې زمونږ رب الله دی ملکان کې موحدین در په در شو خیمو کې ورځې تېرې کړې جرم یې نه و خو جرم یې دا و چې ربنا الله زمونږ رب الله دی نو دا د هغوی جرم و خو الله وایي داسې نه ده چې بس اوښکلی شو هغه لاړل ختم شو خراب شو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه وایي د دې آیاتونو مصداق موږ یو موږ یې د مکې نه ویستو مدینې ته لاړو او زمونږ جرم دا و چې موږ وی ربنا الله خو بیا الله وایي داسې نه ده زه خلک پیدا کوم ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر في اسم الله كثيرا کدا الله دا قانون نه چې خلق په نوغرو باندې دفع کوي حق پرست پیدا کوي موحدین پیدا کوي او زیاتی کدا په هر دور کې نه وي نو هر دور کې به دین ځایونه روان شوي وو کنیسې هغه عبادت خانې جوماتونه هغه به روان شوي وو ولینصرن الله من ینصره خو څوک چې د الله د دین امداد کوي الله د هغې امداد کوي یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وَإِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ یقیناً بعضې د الله د بندیانو نه داسې دي چې هغه یو کار باندې قسم وخوري چې دا به کوم نو الله یې بیا کوي او زه شکریاتن وایم دا صفت الله ما کې اچولی کله چې ما یو کار ته اراده کړې ده که هغه جماعت چلولو کاغا وحدت المدارس الاسلامیہ جوړولو کاغا جماعت منظم کولو کاغا یو تن د جماعت نه استلو چې هغه نقصان کوي نو الحمدلله زه یوازې ودرېدلی وم خو زما په الله یقین و چې زما اراده او نیت سم دی
او الله کار کړي ان الله لقوی عزیز او الله ډیر قوی دی او الله ډیر غالب دی بیا الله د مؤمنانو تذکرہ کوي نو الله فرمایي الذين مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور الله سلور سیزا ذکر کرل یودا الذین مکناهم فی الارض آغا کسان چه کمنگا اغای لازائی ورکو پا دنیا کی اقاموا الصلاة دا انسان عبادتنا یا عبادت بدنی دے او یا عبادت مالی او یا دا عبادت لسانی سورہ عبادات چدینو آغا پدی دریو کی تقسیم دی یاد بدن عبادت دے نو یاد مال عبادت دے او یاد جب عبادت دے زڑب یاد آگی لار ورتخی او زڑ بادشاہ دے اغوطا حکم کئی دماغ بیا اغا لاغو کئی او بیا اندامونو تا حکم کئی او اغی بیا روانی ذکا اللہ دا دری ذکر کل الذین مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر آغا کسان که منگا غیلا زائے ورگو پا دنیا کی اقاموا الصلاة نو آغای پابندی کئی دموز آغای عبادت بدنی دا آغای پابندی کئی دانا چا اللہ واللہ زائیور کی چرتا اسم لائی کے او ٹکٹ یا او زائی والی نو بیا آغا اڑم شنو آغا مدارسو نا بیا انڈسٹریل جوڑائی او بیا مدرسی آغا دا انڈسٹریل پدا کی راولی او داغی دا پارا ترمیمونا کئی رستو بے زلق وضاحت کوم بیا اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة چاگئی پابندی کئی دا مزور کئی زکاة لرا خپل مال ندا اللہ ایسا جدا کئی او درم دا وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر امر کئی دا اللہ دا دین معروفا معروف ستوئی ما عرفا من کتاب اللہ و سنت رسوله معروف آغا ستوئی چگا دا قرآن و دا سنت دا معلومی قرآن چی سویلی او سنت دنا چی ثابتی نو آغا کئی دانا چی زما بابا دا سکڑیو دادا دا سکڑیو بابا او دادا که دا قرآن تابیداری کڑی خوڑی رکھا دا او که دا قرآن خلافی کڑی نو دا خو یو بابای چی پلکونو باباگان را جمع شی خدای ستے چی زید تکانو برابر نه برابرو دا بابا جی او دادا جی خبران نه دا خبر دا قرآن او دا سنت دا نو اللہ وی وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ امر کئی دا اللہ دا دین دا خلق تا دا اللہ دین بیانی قرآن و سنت ورطا بیانی امروا بالمعروف ونهوا عن المنکر صرف دی اکتفاء نکلا چدا اللہ دین بیانی ونهوا عن المنکر منع کئی داغا کارونا چگا دا قرآن و دا سنت خلافی منکر دا منکور نا دے ما خالف القرآن و سنت آغا چگا دا قرآن و دا سنت خلافی خلق دا آگی نا منی کئی پا ایمانی وائدہ سی جماعت بلکم یو دے کدا سی جماعت دے نو دا اشاعت و توحیدی و سنت دے چاگئی دا عبادت بدنی وی نام کئی
د عبادت مالی وی نام کوي او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر دواړه فریضې ادا کوي یو ځل ما ته چاوي یاره تاسو لږه سختی کوئ نو ما ورته وی موږ څه سختی کوو شیخ القرآن به کله کله وی ولو کان تشدیدا بیان کتابه وإظهار قول من نبی محمدی که چرتا تشدید دای چې قرآن او سنت بیانولی او دیتا تشدید وای فإنی بحمد الله ربی مشدد حلمو شهودا وشهدو کل مشهدی نو بیا الحمدللہ ز متشدد ما ستا په نیز باندې ز بد اخلاق ما ستا په نیز باندې هر ځای وای او هر ځای کې وای او هر وخت وای چې دا متشدد دی منګه څه تشدد کړي ها منګه زارو تعالوان را ویلي کته په کې هر سره خواږه واچي همنګه وتعالوان را ویلي مو وای دا زهر دی زمنګه جرم دا دی چې غلطي ته هم غلطه ویل دا او حق ته هم حق ویلې او زمنګ مارګرو زمنګ تایید کړي خلک وای دا چمچی دي مو وای دا زمنګ چمچی دي او ته فلانی سمسای زګا چې سمسای شو نو منګه وایو امر بالمعروف او نهی عن المنکر کو امر بالمعروف داو چې توحید بیانو کا سنت بیانو کا نهی عن المنکر دا چې د شرک نه منی کا د بدعات نه منی کا د ملکی مشرانو ته بیادی گاڑی بروانو جنډي به پلاګېدلې وي او د سپرلی په موسم کې به پیر بابا ته خلک روانو او د خدای توب صفاتونه پیر بابا له ورکړیو زیارتونه آبادو پیران او ملنګان به په کورونو کې دنت لله او د چا دا جرأت نو چې پیر صاحب ته ویلو چې ته به زما کور ته نه راځې او پیر به دای کړه نیغ روانو او د چا دا جرأت نو چې هغه منی کړو او چې کله به د دې پښتنو کار رقم شو نو مولوی صاحب پیر صاحب ورکړه سپلای راولېګلا ودا د پیر صاحب پڼا نو پڼا به راولېګلا داسې ذلیل کړي او سپکړیو یو شخصیت الله پیدا کو چې هغه زمینداری کورنۍ کېو هغه علمو کا وغیره تکلیفونه برداشت کړل د ګاډو کو هارونه ورته واچېدل د صحابای په چوک کې په خر باندې سورګ جیلونه په تیر کړل خو هغه خپل مرام او مقصد پرې نه خود نن دا الله احسان دی ما ته یاد دی هغه وخت کې په دې پنځیر کې څه خلک مرګري او سبا کې خلاف وو شیخ القرآن یو جمعات کې تقریر کو زوړو کې وما نو شیخ القرآن ورته وی وی تاسو نه منئ فسوف یعد الله بقوم يحبهم ويحبونه که تاسو نه منئ نو الله به یو قوم راولي الله به نور خلق راولي يحبهم ويحبونه چې الله به دا غي سره مینا کوي او غي به دا الله سره مینا کوي اذلت علی المؤمنین عزت علی الکافرین چې هغه مؤمنانو سره نرمي کوونکی او دشمنانو سختی کوونکی به په کافرانو نه خلق الله پیدا کړل د پنځیر خلکو عموما نه هغه عمرال دا سه او کلمات دنیا کې وخایا چپائی کی یو تنو مشرک نہیں کدا سوال چاہوگا چدا سی او کلے رات او خیا چاہی کی او نیم سل جماعتو نہیں او پائی کی یو مشرک نہیں نو خلق بوئی چی اگا پنپیر دے کوئی دا سی کلے رات او خیا چپائی کی 3000 زنانا دو قرآن در سنا نورو تکی وہی باگا پنپیر دے کوئی دا سے کلے رات او خیا
چې هغې کې یو زنانه د قرآن کریم ترجمه اردو کې هم لیکلي یا پښتو کې هم لیکلي وایي به هغه پنځپیر دی که وایي داسې کلی راته وښیه چې په هغې کې امن و امان وي وایي به هغه پنځپیر دی که وایي داسې کلی راته وښیه چې کس پسې پنځه مرلې ځمکه نه رسي او په ټول کلي کې کچا کور نشته او ټول خوشحاله دي وایي به هغه پنځپیر دی دې کلي له الله دا عزت ورکړه دا عزت په طاقت نه و دا عزت په دولت نه و دا عزت په فوج او په پولیس نه و دا عزت په دې کتاب و چې دې کتاب خدمت دې کلي کې وشو یو شخصیت الله پیدا کړ اگر آگے په دې کلي کې چغه والا دا کلی اول مخالفو دې کلي کې د هغه والده د هغه مخالف وه ورته ویې د اولیاو نه بغیر د بل کار شته او که نه وروستو بیا پوهه شوه او د شیخ القرآن د وفات نه بعد بیا وفات شوې ده زما نیا یو ورځ ما درس وکړ زه کور ته لاړم نو هغې سره به کټ کې کېناستم په ما به لاس واچو بچی ته ستړی شوې نو ما به ویې نه نیم ستړی یو ورځ لاړم درس مې وکړ نو مشرانو خو پخوا دا دغه و چې حضرت خضر ژوندی دی او د دریابونو په غاړه ګرځي او خلکو ته لارې ښیي دا اوس هم د بعضې خلکو دا نظریه ده نو ما ته وی بچی او مسلې تپوس درنه کومه ما بیبي ووایه وی هغه خضر علیه السلام خو ژوندی دی که نه تا چاته لیدلی ما وی اوس که دې ته وایم چې نه بیبي هغه خو مړ دی جنګ را سره کوي ځکه د سلو کالو نه عمر زیات و بیا خو د کمپیوټر ډیسک ډک شوی و نو ما ورته ویلې بیبي تا ته د یل نه ویلې وی نه بچی څه ولې ما خو هغه بله ورځ وفات شوی دی که نه وی کله ما ورځې وشوې وی ښه ما ته ګوره دی نه دي ویلي وي دعا وکړه چې الله یې وبخي نو موږ دواړو ورته دعا وکړه نو بیا چې به څوک رالل موږ کره بوډاګانې ورسره به کېناست ګوره هغه خضر علیه السلام وفات شوی دی مشرانو سره خو به څه نه څه مجارات الخصم کې او هغوی ته به خبره کې تاسو چې کله وطن ته لاړ شئ درې قسمه خلکو سره به ستاسو واسطه یو به ستاسو نه مشرانی دویم به ستاسو همزولي او دریم به ستاسو نه کشرانی مشران به لازمن خلاف کوي خو ته به هغوی سره جنگ نه کې ته به هغوی له عزت ورکې ستا همزولي به وي نو هغه به تا ته مولوي صاحب نه وایي که ته به دې تمې او طالبانو عادت کړی چې کله دوی اسمان ته خیجئ او کله له یو لقب درکوي او کله بل نه هغوی به تا ته نوم علي نو هسې نه چې ته اوربوزو پړسې چې ما ته مولوي صاحب ونه وي شیخ صاحب ونه وي د هغوی نه به دا تمه نه کې او دریم به کشرانی نو ته به هغوی محنت کې هغوی به ستا خبره بیا مني او دا به نوی نسل راځي هغه به ستا تابعداري او دا موږ د شیخ القرآن نه زده کړي دي الله دې په هغوی باندې رحمتونه ولیږي هغوی به وایي چې چټاکه علم وي نو من والا عقل پکار دی او که من عقل نه یو نو هغه چټاکه علم په کټوای کې کېده او سر پې کېده اوړه پې ولګو چاډو بهر راونه ځي کار شیخ القرآن چې کړی و هغه ډېر په پوهه او په حکمت کړی و خو حکمت دا نه چې مداهنت وکړه مسله پټه کا مسله په خپل ځای ده او عقل او اخلاق هغه په خپل ځای دي اخلاق به ښه استعمالې بعضې ملګري هغوی امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي خو د هغوی اخلاق نهایتي پریوتي اخلاقي زه کله کله بیانونه خو زه ټول اورم او زه خو داسې ساده غوندې ملا یم اکثر مې شاګردان په مولیانو کې هم نه شمېري
وی فلانه شیخ صاحب داغه نه مې سبق ویلی فلانه زه مثبت زما نوم والي اوس زما پکې پرېږدي ځکه چې زه شیخ نه یم زه ځان نه غټوم زه غټ نه یم نو اخلاق او چې کله شروعږي نو فتوی به ورڅخه بوجال ډکوي یا فتوی به لګوي نه په یو طریقه باندې مسله بیانولي خلکو ته خیر رسول دی مخکې رازو کې منډي باودین ته تللی وم یو تن آواز وکوي مشرکو تمہاری موت آئی بیا زما نوم واغسته زه ودرېدم شیشه مې کته کړه کس مې راغوښته ما موږ د چا مرګ له نه یو راغلي موږ خیرخواهی له راغلي یو موږ امر بالمعروف او نهی عن المنکر خیرخواهی له کوو دا خلق د غلطي نه بچ کوو سمې لارې ته راولو دا کار د انبیاء علیهم السلامو